اسهم جهانی ملک تشریف راوړي او اخیری اختتامی کلمات او دعا وفرمایي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، محترم علماء کرام، طلباء کرام، دی علاقے اللہ فضیل بین مسلمانان قدرمن و غیرتمند مسلمانان وقتی مولانا صلی رحمان صاحب دامت برکاتہم تفصیل اطلاعات و فرمایا کہ اکابر علماء اور دارنگی ولی اللہ بزرگان دین علماء موجود تھی. اللہ نے دری ٹول راتلل دری مرحوم دپارا سبب دا نجات دا حیلت و سبب دا مغفرت و گرزی اور زمان دا شرکت داری زنانا چلا یو بزرگ زنانا دا دیر بے خدماتی دی نو داغی دا جنازے پر برکت سرگ اللہ زمان استاس مغفرت نصیب کی. دادا یوازی دا حضرت العلامہ مولانا عبدالسلام سے دامت برکاتہم العالیہ کما واقعہ فاجعہ دا یوازی دا غیر پارا دردناکا افسوسناکا غمناکا ندا بلکہ دادنی دا غیر دا شاگردانو دا پارا دا علماء دا پارا اہل علم دا پارا دا غیر درگاہ دا مسلمانانو دا مقتدیانو طول دا پارا واقعہ فاجعہ و دردمند واقعہ دا اللہ دی طول دا صبر توفیق اللہ نصیب کی. سنجھے مولانا سے وہ فرمائیں کہ دی دیر خدمات دی جو خودی کلی کما لبی زنانا ہوتا چمگاون کی پنانی کلی کی دا قرآن مجید خدمت کرے دے ناظر سرا خلقتا قرآن مجید خودن تدی اور خدای و درسگاہ و علم و دین و قرآن مجید دایو درسگاہ و حاضر دی روزانہ نوتا استفادہ حاصل کردی دا بداغی دا پر عظیم صدقہ جاریہ بھی وی مدادہ چیر دی دیر و طلباء دا رمضان مبارک کے بعد حضرت شیخ مولانا عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ سبون و طالبان و دا قرآن مجید درسون کون آئے خدماتو کے دائی پورا حصہ دا ندائی کلی ندائی مقتدیان پورا حصہ دا دابم داغی دا پر عظیم صدقہ چکم دیہانا جاریہ بھی بلدہ اولیل عظیم عالم خدمت مولانا عبدالسلام سے دامت برکاتہم العالیہ خدمت دائی نصیب کیوں آئی خدمتو نکری دی دائی دا پر عظیم صدقہ جاریہ بھی دائی اولاد دا عالمان دی بچی حافظان دی عالمان دی زمون سر فارغ شوی دی مولانا عبداللہ سے بودارنگ دائی نور رونا و سمزازی سبق بائی اور درشپگم درجہ کی دائی دا پر دا اولاد چکم علم لری و دارنگ حفاظ دی حافظان دی ندید خادمان دی دامم دائی دا پر عظیم صدقہ جاریہ بھی اور طول سیزن دے اللہ داغی دا پر عظیم صدقہ جاریہ کر گئی. اللہ مولانا صاحب ریلوے خدمات کی الحمدللہ ہونے علاقے کا طول مسلمانان علماء و طلباء معلوم دی الحمدللہ شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ ریلوے علمی استعداد ریلوے توازو دل عاجزی دل فصاحت بلاغت
دین عظیم خدمات دی دا ټول خدمات بلاغی دپاره صدقه جاریه زکی چې هغوی به دغې خدمت کې هغوی سره پوره حصهدار او پوره شریک وو. نو دا یو خوشبخته زنانه وه چې دنیا نه هغې تشریف وړی دی. بیا بیماری په حالت کې یوه ورځ ما ته طالبان وویل چې هغوی عبدالسلام صاحب کور والا بیمار دی، مردان اسپتال کې چې کوم دی داخل دي. طلباو 300 طلباو د دور حدیث هغوی ته دعاګانې وکړې او بیا څومره چې علما طلبا خبرېدل او دارنګې مسلمانان هغوی دپاره دعاګانې چې کوم دی غوښتي دي. نو دا داسې یو مرګ داسې یو مسله ده چې هغې نه څوک بچ کېدی شي. نو دا حقه لار ده، روانه لار ده. څوک ډېر لوی علم والی نو علم والا د خپل علم د وجې نه مرګ نه نشي بچ کېدی. ډېر لوی د الله ولی وي، ډېر لوی بزرګ وي، ډېر لوی مقام والی ابدال وکړي ابطال وکړي، د دغې لوی بزرګۍ د وجې نه هم د مرګ نه نشي بچ کېدی. ډېر لوی بادشاه وي، د بادشاهۍ د وجې نه مرګ نه نشي بچ کېدی. ډېر لوی مالدار وي، د مالدارۍ د وجې نه نشي بچ کېدی. ډېر لوی بدماش وي چې په دنیا کې نوم وي، لیکن هغه د مرګ نه نشي بچ کېدی. د مرګ نه ځان څوک چې کوم دی نشي خلاصولی. لہذا دا یو اټل حقیقت دی او اټل حقیقت الله قرآن مجید کې په دغې الفاظ سره بیان فرمایلي چې کل نفس ذائقة الموت، هر انسان باندې مرګ راځي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د مرګ یاد ډېر کوئ. چې مرګ انسان ته یاد نه وي، آخرت یاد نه وي، قبر یاد نه وي، خو دنیا کې به سرې لګرځي، د الله نه بغاوتونه کوي، د الله نه نافرمانۍ کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقو مخالفتونه به کوي. او چې نه مرګ ورته یاد شي، د الله خبره به مني، د دین خبره به مني، د علماو خبره به مني. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اولي الامر باندې به عملي. لہذا اللہ پاک دے من تر ټول ته د دې واقعې نه نصیحت او عبرت حاصل کړي. کفا بالموت واعظا، فرمایي چې یعنې د ټولو نه لوی واعظ، ډېر لوی مقرر، ډېر لوی خطیب هغه مرګ دی. چې مرګ د سړی عبرت حاصل نه کړي، نصیحت حاصل نه کړي، نو بد داسې څه څه دي چې د هغې نصیحت حاصل کړي. موږ په ګورو جنازې وي او دارنګې چې کوم دی هغه دعاګانې وي، تعزیتونه وي او فلانې وفات شو، فلانې کې جنازه ده، ټول عمر دغه اورېدل دي، لیکن هغه اثر په زړونو کې نه راځي چې کوم اثر په زړه کې وي. ډېر خلک چې کومې جنازو ته راشي، دا مو د علماو جنازه وي او د هغې نو خلک چې کوم یو فکر سره ناست دي. عام جنازو کې سړی لاړ شي نو ګوري خلک به د ځان له خبرې نو ورته مرګ یاد وي، نه دا یاد وي چې دا انسان دنیا نه تشریف وړی دی. نو زه هم داسې روان یم، دا خپل مرګ سړي چې کوم یاد نه وي، دا موقع موږ ته دا یادوي چې تاسو ته د خپل مرګ چې کوم دی هغه یاد کړئ. ستاسو یو داسې وخت به راشي، ستاسو به جنازه وي، خلک به راغونډ وي او هغه دنیا هغه څیزونه ویزونه ټول قطع تعلق به شي او به ختم وي. خلک به جنازه باندې ولاړ وي، بیا به کفن وي، بیا به قبر وي، بیا به چې کوم دی فرشتو سره مخامخ والي. نو دې وجه نه چې کوم دی هغه ډېر وخت دې ته ورکول پکار دی. مفتي صاحب شوکت صاحب ورته وفرمایل چې اعمل للدنیا بقدر مقایک فیها واعمل للآخرة بقدر مقایک فیها. څومره دنیا کې وخت تېرې نو دنیا دپاره هغه مرګ کار وکړه، څومره چې آخرت کې وخت تېرول دي د آخرت دپاره هغه مرګ کار وکړه. د آخرت زندګي خو زیات نه زیات عمل پکار دی. الله پاک زموږ د ټول نه رضا شي او د دنیا کې د موږ له د صحیح اعمالو توفیق الله پاک چې کوم دی نصیب کړي. د خاندان ته د مولانا صاحب د اولاد د ټول خاندان ته د شاګردانو ټولو ته متعلقینو ته د الله صبر نصیب کړي او د هغې برکات دی الله پر خپل اولاد باندې چې کوم دی کېږي. د خبرو باندې اتفاق کوم. مولانا السلام صاحب ورڅخه خبرې لله وكفى وسلام على عباده
معزز علماء کرام مشایخ اعظام د دې صوبې او د دې ملک د مختلفو ګردو نوا جمع شوي مقرر حضرات، ستاسو چې کوم محبت او مینه وه د هغې زه شکریه نشم ادا کولی. کوم ربط او تعلق دی او تاسو په دې ګرمۍ کې د سوات نه او د دیر نه او د پېښور او د ډېرو لږ لږ ځایونو نه ملګري راغلي، د هغوی قدر هم زه نشم کولی، بلکې د خپل طرف نه او د خپل خاندان او د کورنۍ د طرف نه تمام راغلي مېلمانه الله دې ستاسو قدمونه د آخرت تله میزان کې واچوي او الله تاسو له د دې د دنیا آخرت بدلې نصیب کړي. خاص کر حضرت شیخ صاحب او دارنګې نور اکابر چې راغلي، خصوصا د هغوی په دې ګرمۍ کې او دې مصروفیاتو سره د هغوی خصوصي شکریه ادا کوم. دارنګې د کلي مسلمانان چې بېګا ماښام نه بعد کومه واقعه راغلې ده او بیا دوی د شپې د 1 بجې پورې دا مسلمانان داسې جومات کې هم ناست دي او منډه ترډه هم کړې ده او خدمت ته هم ولاړ دي. یوازې دا خدمت نه بلکې همیشه لپاره په دې کلي کې چې داسې څومره خدمتونه د علماو راغلي دي، نو الحمدلله زه دا په فخر وایم چې د درګۍ کلي هغې نه مخ نه دی ګرځولی، بلکې چېرته بیان ته لاړ شم زه د خپل کلي مثال ورکوم چې خلک د دین داسې خدمت کوي لکه زما جومات ته راشي. څه کال یې زموږ سره 110 طالبان مسافر پراته وو، په 110 کې 30 نه 40 پورې فاضل علما وو او دا نور منتهي طالبان. څه بهر نه چې کوم راتلل د هغوی دپاره انتظام چې کلي هغې ته خپله سینه کولو کړې وه، کوڅې ورته کولو وي، حجرې ورته کولو وي، د کلي زنانو دا تمام علما طالبان رونه ګڼلي دي او هغوی ته تندی نه دی پت کړی. هغه 110 طالبان چې کوم په جومات کې پراته وو چې د هغوی د بسترو ګنجایش هم پکې نه راته، نو مجبوراً مو بل جومات ته ولېږل. ټول کلي د هغوی په اخلاص سره خدمت کړی دی، دوی مخ نه دی ګرځولی. داسې دا موجوده مسله چې کوم راغلې ده او تمام کلی هغوی ولاړ دي خدمت ته. الله دې ستاسو دنیا آخرت ښایسته کړي او دا کوم محبت چې ستاسو یا زما سره یا د علماو سره دی، نو زموږ سره په لاس کې څه شتی نه، دا هغه دیني محبت او دیني ربط دی. د قرآن مقدس په دې آیت کریمه باندې به خپله خبره ختمه کړم. الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقون. دنیا کې چې چا د چا سره محبت په کوم څیز باندې ساتلی دی، د چا د مال نه دوکه دی، د چا د حسن نه دوکه دی، د چا بل څیز، دا تمامې دوستانې به په دشمنۍ بدلې شي. واحد یوه دوستانې ده چې هغه د الله په دین وي او په تقوا وي، د الله په دین تعلق وي، دا به ختمیږي نه. ستاسو چې د کومو علماو سره دینداره طبقې سره محبت دی، الله د آخرت کې دا ستاسو به کار راولي. زه بیا ستاسو ټولو شکریه ادا کوم. الله مو دنیا آخرت ښایسته کړه. انشاءالله جنازه به حضرت شیخ الحدیث صاحب کوي. زما د خوا نه هغه ته اجازه ده، زموږ د دې کیفي کې او د دې ملک الله ډېر لوی علم ورکړی دی، ډېر لوی خیال ترې نه خورېږي. او نو د جنازې اجازه حضرت شیخ صاحب ته کومه، هغوی به جنازه پړاو کې سبونه برابر کړي.